زه ډېره بېوسه وم، زه په کور کې پړقې نه وم، زما څوک نه و، زما بچي ډېر ماشومان وو او ټولو خلکو دې وسلې تاو کړې وې، زما زوی ګیر کړی و او په دې کې د پولیس د ګاډي راله دام تې تاو شو او پولیس ته ولاړو. زما زوی دوی ویشتلی دی، زما زوی 3 ډزه په سر لګېدلی، ړومبی 1 ډز په خپه لګېدلی دی او زما د زوی تپوس دې وشي نه بچي ماشومان دي. بچیه زما دا زوی خو چې 22 مړی که که نه 22 زما زوی 3 ډزه لګېدلی دی او اوس دوی دروغ وایي چې دی په خپله ځان ایستلی، په خپله د ځان ځکه نه ایستلی چې دا ړومبی په خپه لګېدلی دی، دوی راغورځولی دی، بیا دا جاغ ته ننوتی دی. څوک وایي چې دی راښکلی دی جاغ ته یې نه ایستلی، څوک وایي چې په خپله دی جاغ ته ننوتی، بیا یې 3 ډزه په سر ایستلی دی، 3 ډزه په سر ایستلی. زما د دې زوی شناختي کارت موبایل په جیب کې 80,000 روپۍ وې، ماسخوتن چې راغلی و ماته یې ښوولې و جیب کې واپس اچولی، مور یې زه پې بار ملک ته ځم، هغه 80,000 روپۍ او شناختي کارت او موبایل دا زه غواړم دا دې ماته میلاو شي او 1 تمانچه او پاسپورټ هم ورسره ویل زه بار ته ځم. ما څه زیاتې شوې بچیه، زما د دې زوی دې تپوس وشي. زما دوی د پولیسو له پیسې ورکولې، زموږ د پیسو وس نه و، څه چې موږ سره وکړو نو د پولیسو په ډاډ دوی په پیسو موږ سره وکړو. زما دلته جرګه راټوله کړه، ما پسې مشرانو ولېږل، مشرانو ته دوی ویل چې زموږ خو په دوی باندې څه اعتراض نشته، موږ خو دغه نه دی کړی، دعوه نه ده کړې. نو زه ما ویل چې زه به ستاسو دعوه نه ده کړې، ما چې کله زما په دې زوی ثبوت شو بیا چې هر څه کوئ، زما په دې زوی دعوه نه وه کړې، زه یې ډاډ کړی وم. دا کار دوی خپل منځ کې دوی خپلو کې کړی دی. دا نوم یې ذاکر دی، زما د زوی سبا کېناسته پاسېده، دی چې کله لاړی پولیسو پې شپه وکړه، پیسې ورکړي، ذاکر یې منکر کو، زما په دوباره یې بیا بوتلی، زما په دې زوی باندې دوی چې دی خپل ټول منځ کې یو سلا شو او زما دا زوی بې ګناه او بې خطا مړ کو. زه دا غواړم بچیه چې زما د دې زوی دې تپوس وشي، زما هېڅوک هم نشته، زه کونډه رنډه یم، زما ماشومان بچي دي، زما د ملا د ودرېدو هېڅوک هم نشته، بچي مې ناپوهې دي، دا مې د ګټې وټې زوی د کور او چې دا یې رانه دغسې کو، د دوی ورته قار کېدو، د دوی په دلته به کېناسته پاسېدو، هر څه به یې دوی له کول، خو دی هلک به ورسه کېناست. زما دا زوی چې کله دوی پې دا دعوه کوله نو زما دا زوی د کوره مدا رالی، پولیس رالی دې کلي ته چې پولیس رالی، دی ویل چې مور پولیس رالی، ما چې ته مه ځه، ویل چې زه ځکه ځم چې زما دا زوی ناپوه یو، ده به لږ معمولي چرس خرڅول، نو د هغې په وجه دی د کوره وتښتېد، چې وتښتېد دوی پې دعوه وکړه چې دا کار دوی کړی، دوی کار په خپل منځ کې کړی و، بانې زما په زوی که زما په زوی ځکه بانه کو چې زه بې وسه وم، د دولت وس مې نه کېږي، ځوانان مې ماشومان واړه دي، خاوند مې مړ دی، دا مې کور ښه ورته وګوره، بې وس یم، هېڅ وس زما نه کېږي، ما سره په دې کې امداد وشي، زما د زوی د تپوس وشي، زه یې تپوس غواړم، ځکه یې تپوس غواړم چې زما د بچي ماشومان دي چې دا راغټ شي، خامخا د دې ورور بدل به غواړي علي، چې د دې ورور بدل علي، نو زه دا نه بیا د حکومت منم، د حکومت په پکې کار نه او نه د دوی باندې به زما د زوی بدلي، زه به بدللم، خامخا به علم زما زوی بې ګناه مړ دی، بې خطا مړ دی. ولې په داسې څوک مرګونه نه کوي، خامخا د خبرې څه لار ګودر وځي نو بیا یې مرګ کوي، جرګه پکې راشي، پولیس یې ونیسي، پولیس ولاړو او زما زوی 22 3 ډزه، بیا یې ویل چې ځان یې په خپله ایشتې، نه په خپله یې نه دی ایشتې، بیا دا خبره دوی وکړه، پرون نن یې جرګه رالیږلې وه چې دا دعوه په پولیسو وکړي، دا پولیسو وجلې، موږ نه دی وجلې، نه دا دوی وجلې، پولیسو نه دی وجلې، د پولیسو په صرف پولیسو به دوی به له پیسې ورکولې او پولیس به راتلل په موږ د چاپه اچوله. په دغه ورځ مازدیګر پولیس راغله او زما کور هر څه تالاشي وکړه، ما ورته ویل زما دغه کور د عرفان پیدا کړه، ما ورته ویل دا ستاسو کار دی، عرفان به تاسو پیدا کوئ، زه خو ښځه ذات یم، بچي مې ماشومان دي، زه به عرفان کوم ځای پیدا کړم، نه دا به پیدا کړې، زه نشم عرفان پاتې کولی. د شپې ما عرفان ما کور ته راغلې 10 بجې وې، 11 بجې وې عرفان کور ته راغلې، ما زه راویښه شوم د خوبه، ورته مې وکتل ویم عرفان او مور، وایي زه جامو پسې راغلم، مور جامې وړم، ما راورته ویل زویه ورږه خبره درته کوم، هو مورې ما تا دا کار کړی زویه، زما په خپو کې پرېوت، مورې زما ستا په سر قسم ما دا کار نه دی کړی، خو زه د پولیسو په وجه ځکه اوس پټېږم چې دا پولیس ما اوس ونیسي نو دا به زما په والو ما نه په ټکې جدا کړي، ځکه چې دوی ما پسې ټولو لاس پړقوالي دي، ښځو او نرو ټول قام زما زوی ته یو شوی، نو زما زوی به په دې وجه د پولیسو نه پټېده، د پولیسو د یاري به پټېده او دوی به پولیسو له پیسې ورکولې، زما په کور بیا چاپه اچوله. نو چې دا زوی زما وته په دې دغه کې نو ما دا ماته وویل ما چې ښه زویه، نو چې څه کله زما دا زوی د کوره ووتو او د باغونو ته شو، نو یو سړی هغه اوبه خر کوه،
د دوی خپل کو نوم میرزمان دی وبخاره کو دوی ته ټلیفون کو چې عرفان په دې پان کې دی او راتاو شي دي هغوی په یو منډه رالو زما د زوی نه تاو شو چې زما د زوی نه تاو شو به زما زوی په تمانچه پیرو کو چې پیرو کو ما چغې کړې چې یا الله خیر کې څه چل وشو دا نور بچي مې په کوټه کې باندې بچي مو وځي بار کې الله نه به خیر غواړم په دې منځ کې د راشن کو په پلاکارې شو اور توی شو بس ما چې ارسه وشو به زوی مې مړ شو چې سار شو بس خلک ویل چې دغه نه خلک ډېر تاو شوی دی او راشن کوپې وسدي د باغ نه عرفان باغ کې ګیر کړی دی ما هېڅ نشي کولی زه ډېره بې وسه